الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना دا بټول وایي ښه پرېدم امننن بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلوں مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान पंजोस काल उशु چې ستړی شو دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد دی هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړی دی زما عزیزانو نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده
55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارث زمونږ بسرو چشم دي. څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدې په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې ګډېږي. کوم رامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول رامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کیږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کیږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راشي دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلونه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ. ښځې کنټرول کئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نه لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک په فیصله کیږي او په درويشت کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناستا او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې وګور او چې په لار رواني کنه داسې وګور هغه ورځ یو ماته وای پلانې دې ته تلو مده چڼي مڼي مل تډیرو چڼي مڼي ملسا ول چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کمالک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وایي لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وایي دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وای کنه وای اوس نه لګیایي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انسا جی انسا کہ میری اتنی ٹویٹ نہیں ہو جاتی اوس نه تیاری گئی لګیایي 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او مغه چل دی وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی
او چې د کوم ځای خراو مل ته ودرېږي نو قبل څه شته هر یو برا پاسي زمارونو زب تاسو لا حق ګټم ویل به کنه به دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا سي روان خدایم بنیاد باسه چرته د سړی ځامن بم شي کنه چرته به سړی م شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کې سخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړئ وای زمکه کلنګ دی زور اور دی زمکه کلنګ دی زور اور دی ځوانان خوندې کړي را لېږي تش پالنګونه پرې کړم زمکه کلنګ دی زور اور دی ځوانان خوندې کړي را لېږي تش پالنګونه زمکه لګ حل برات وای زمکه لګ حل برات وای چې ستالان دي خلق سره گزاران کوي نا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډېر څه ویل چې مې او باسي ول نه جی ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر ډومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسي ناستم دومره لړمان ته وروته او دومره ویختو په او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکل را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسو زمون قبرونه با د لړمانو دی پوي زمون قبرونه با د اور تنور سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او بوي او سمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې د لګانو نه وخوري او پیسې امتي والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چاله بی پاس به الیکشن ته ودرې دی شي کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلې وې چې څوک د قران پاس یې هغه به الیکشن ته ودرې دی شي پکارو کنو پکار چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرېده مسلمان بنشي ودرېده دستا ملک دی یا دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړي وې چې مونږ الیکشن نکاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګئ او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیز مکه ته چا وانه غسته تا آزاد شوی بنگال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو مونږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله که زم دشمن یم دشمنم والله که یم تبا کېږئ غرقېږئ خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو پلانې 10% ګران شو خدای ته وګورئ یعنی غریب سړی به چرته پکې لاندې هم نه کېني پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکی لاندې نشم کې ناسته ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گارد فری د شاهانو ارس فری او غریبانو پسې دا دکانداران دي ټول اورس په سړی ګرځي دا فارم والی دا څه دلته excise and taxation excise and taxation هغه ور دي اورغه excise and taxation موزه د ګډي زویا بیا فارمونه په کورونو تقسیم کړی دي او په فارم لیکلی دي کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا.
نه انکم ټیکس منم نه پراپرټي. الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو خوړې او سم بیا گنجې راوګت کړي دي. هغه گنجې بیا راوګت دي. راتلو سره چپړاسیان کلرکان د نوکرونو وسته ول په خزانه بوج دی. نو ما یو غټ سنډا ته وې مال ورته وای چې کور دې د میردین جمعات شاه یو 22 ګریډ سړی وباسا 2000 غریبان روټۍ پکې کیږي کنه کی. نو معتبر له خو ګریډونه اوچته 15 نه 16 ګریډ 16 نه 17 ګریډ 17 نه 18 ګریډ 18 نه 19 ګریډ 19 نه 20 ګریډ 20 نه 21 21 نه 22 چې شنو بس په دوه خاطر ٹھیک شو. غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فټه کور دی فټوارای په حساب باندې په باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډې روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي. ګاډي لارې کې واچوي بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډي روان کړي او زنانه نشي تیرې ده. دغه زنانه پتا شو ډېرې ډېرې وجاړه. امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه. دغه زنانه پتا سو ډېری په فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده. 1500 روپۍ جرم ورک د 100 روپو ګاډي او سبزی نه ده او 1500 روپۍ کارپوریشن لا جرم. دا انتها ده د ظلم کنه. واوره کپ یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیر کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټول علاقه په الله جهنم ته لیږي. ټول علاقه کله چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوګه ود شو د حضرت عمر کار به ور سره کیږي. قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه کسبه د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي. نن د غریب تپوس نشتا د غریب پښتنه نشتا. دمره ماشومان د 2 کالو دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ تالته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشتا په سرک کاغذونه ټولای او هغه خرڅي. دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واورای داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت شو بیا بل خبره را نه ریږي. 60% به الیکشن خزید کوي. 60% 80% بدر سره خزی په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمون ترور ولاړه نه او زمون ترور دا خور دا پلانې ده. 60% دا بدر سره خزی